بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو دعاګان محتاج محمد داود عابد ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې روغ جوړ به الله مو تل خوشاله کامیاب او کامران لره. قدرمنو، په دنیا کې د رب العالمین تابعداري کوونکی انسان دا به په آخرت کې د کامیاب انسانانو په لیست کې شمارل کیږي. کم خلک چې په آخرت کې کامیاب شي د هغو خلکو د پاره به د رب په نیز باندې لوی انعام وي او هغه به د جنت په شکل کې وي. جنت د مسلمان د پاره دا د خواهشاتو د پوره کولو ځای دی. جنت د مسلمان د پاره د خوشحالو ځای دی او جنت د آرام او د اطمینان ځای دی. قدرمنو، په دنیا کې انسان رب العالمین ډیر ښکلی پیدا کړی دی، خو بیا هم د رنګ او نسل دغه فرق دا د انسان د پیژنګلو د پاره کړی شوي دي. بعضې خلک تور، بعضې خلک سپین، بعضې خلک غنم رنګي. د علاقو د آب و هوا خبرې د غزې خلک هغه شان پیدا کړی شوي وي. خو دا هر څه په دنیا کې چې کیږي نو دا د انسان د امتحان د پاره کیږي. یو انسان الله پاک ښکلی پیدا کړی دی، دی د رب شکر ادا کوي او که نه کوي. دی د دې حسن له وجې چېرته د رب العالمین په نافرمانۍ کې خو نه اخته کیږي. دا د رب العالمین لخوا یو امتحان دی. دا رب تعالی یو نعمت درکړی او د دې به تا نه تپوس کیږي. یو انسان له الله پاک حسن نه دی ورکړی، آیا دی په دغه خبرو باندې صبر کوي او که نه کوي؟ چېرته زړه کې خدا نه راولي یا په ژبه خو نه وایي چې دا زه ولې دومره بدرنګ پیدا یم. دنیا دارالامتحان دی، د انسان لمحه لمحه دا د رب العالمین لخوا امتحان دی. آخرت کې چې کوم خلک کامیاب شي نو چون کې امتحان خو به ختم شي، نو په جنت کې به جنتیان ټول ډیر ښکلي وي. الله پاک به ول ډیر حسن ورکړي وي. او بیا جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي نو هلته به د دې حسن او جمال نور هم زیاتولی شي. امام مسلم رحمت الله علیه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړی دی، ان فی الجنة لسوقا، په جنت کې به یو بازار وي، یأتونها کل جمعة، خلق به دی بازار ته هر جمعه راځي. هلته به یخه هوا راشي او دا هوا به د دې په مخونو باندې ولګي، دا به د دې په کپړو باندې ولګي. دې هوا سره به یو قسم ښکلې خوشبو خوره شي او دې هوا سره به رب العالمین د جنتیانو په حسن کې نورم زیاتوالی وکړي. کله چې دا جنتیان کور ته لاړ شي د بهر نه او د دې د حسن او جمال په کور کې خلک وویني، نو د دې په کور کې ناستې د دې بیبیانې به دې ته ووایي والله لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا. قسم په الله د دې ځای د تلو نه وروسته ستاسو په حسن او جمال کې ډیر زیاتوالی راغلی دی، یعنی بار وتو سره خو تاسو ډیر ښکلي شوې. دی به ورته وي وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا. قسم په الله زمونږ د تلو نه وروسته تاسو هم ښایسته شوې، ستاسو په ښکلا کې هم زیاتوالی راغلی دی. دنیا کې خلک د خپل حسن او د جمال د زیاتولو دپاره څه نه کوي. څومره مشکلات برداشت کی خو چې زه ښکلی ښکاره شم، زه ښایسته ښکاره شم. په جنت کې چې انسان وي روزانه به الله پاک د په حسن کې اضافه کوي. دا ټول هر څه الله پاک ته آسان دي. قدرمنو، سړي چې بهر وځي او بهر نه راځي هغې به نور هم ښکلې شوي. ښځې چې په کور کې مثلا او سړي راشي وګوري نو ښځې به نور هم ښکلې شوي وي د مخکې نه. دا د جنت یو بل نعمت چې ما تاسو ته مخې ته کېښوست. او دا زه د ځانه نه ویم، دا امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی. ما تاسو ته بعض عربي الفاظ هم ذکر کړل. حدیث کې دا الفاظ شته دي فیزدادون حسنا و جمالا، د دې خلکو په حسن او په جمال کې به زیاتې راشي.
قدرمنو او جنت خو بچون کې د خواهشاتو د پوره کېدو ځای نو ستا حسن هم چې ستا په بدن باندې راځي نو هغه حسن به چې کم ستا خوښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان فی الجنة سوقا ما فيها بيع وشراء الا الصور من النساء والرجال فاذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها. بشک په جنت کې به یو بازار وي، په هغه بازار کې به غشتل او خرڅول نه وي، یعنی دا به د سوداګرۍ بازار نه وي، بلکې په هغه بازار کې به د ښځو د سړو مختلف ښایسته ښایسته صورتونه وي، شکلونه به چې کله سړی یا ښځه هلته لاړ شي وګوري هلکه د پلاني شکل مې خوښ دی، نو دا سړی به په هغه شکل کې داخل شي. دغه شان که یو زنانه ده او د هغې هلته یو شکل خوښ شو هغه به په هغه شکل کې رب العالمین داخل کی. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه وروسته په تابعینو کې یو مشهور تابعی دی سعید ابن المسیب رحمه الله. د ملاقات د جناب حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ سره وشو او دا مدینه منوره و. د مدینه منورې په بازار کې د دې دواړو ملاقات شو، سعید ابن المسیب او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل اے سعید ابن المسیب اسأل الله ان یجمع بیني وبینک فی سوق الجنه. نن خو موت عدلته د مدینې په بازار کې ملو شو، زه د الله نه سوال کوم اے سعید ابن المسیب چې موته د جنت په بازار کې مې یوځای شو. سعید ابن المسیب رحمه الله ته تپوس وکړو افیها سوق، په جنت کې بم بازار وي؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل آو ما ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا دا خبر راکړی شوی دی چې هلته به بازاري، په هغه بازار کې به شکلونه وي او چې د چا کم خوښي، د چا کم حسن خوښي الله پاک به هغه هغې له ورکوي. نو دغه شان اوږد حدیث جناب ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ذکر ک او په هغې کې دا خبره وکړه چې هلته به بازاري او په بازار کې چې څوک څه غواړي رب العالمین به هغې ته هغه ورکوي، مطلب کم حسن او جمال غواړي هغه ورکوي. نو د جنت په نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې هغلته به د انسانانو حسن زیاتیږي او د حسن د زیاتېدو به څه طریقې، نو هلته به بازار او په بازار کې به انسان ځي او هغلته به ښکلې ښکلې شکلونه کم شکل چې د خوښ شي هغه شکل به رب العالمین دله ورکي. قدرمنو د جنت په نعمتونو کې به یو بل نعمت هغه دا وي چې په جنت کې به خلک یو بل سره ملاقات لراځي. په دنیا کې د خلکو خواهشات سي، یاره چې ما سره یو ښه ګاډي وي زه پکې ګرځېدم، کله د یو خان حجرې ته، کله د یو اشنا حجرې ته، کله د بل اشنا حجرې ته، او ملاقات وي او ګپې شپې وي او دا خوراکونه او کاوې وي او تورې وي یو شی او بل شي. په دنیا کې د انسان دا خواهش، په جنت کې به ستا دا خواهش پوره کیږي. یو بل نعمت به دا وي هلته په جنت کې چې جنتیانو له به الله پاک قیمتي قیمتي سورلی ورکي. دلته خلک ښه ښه ګاډي خوښوي، هلته به د هغه وخت مناسب چې د چا څنګه قسمه سورلي خوښوي قیمتي سورلی به وله رب العالمین د جنت ورکي او په هغه سورلو باندې به دی د یو بل ملاقات لځي. اشنایان، ملګري، تعلقداره، هلکه پلاني، الله به دې په خپله سورلی هغې ته ورسي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان من نعیم اهل الجنة انهم يتزاورون على المطايا والنجب وانهم يؤتون في يوم الجمعة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حيث شاء الله عز وجل. نبی علیہ السلام فرمای بشکه جنتیانو ته چې کوم نعمتونه ورکولی کېږي په هغې کې به یو نعمت دا وي چې دی سره به قیمتي سورلی، په دغه قیمتي سورلو باندې به دی سواره وي، د یو بل ملاقات له به ځي او دی ته به د جمعې په ورځ داسې اسونه راوستی شي چې هغه به تیار زین کړی شوي اسونه وي، په خوله کې به یې واګې وي او دا اسونه به په جنت کې څه خاشنه وغیره نه کوي، نه به تشي میتیازې کوي، یعنې خیرنوالې مني هلته دی به په دې سورلو باندې سواره شي او چرته چې غواړي هلته به دی تلی شي او هلته به خپل یاران، دوستان، ملګرو له ملاقات لځي. قدرمنو بعضې روایتو کې دا خبر هم ذکر ده چې جنتیانو له رب العالمین کم اسونه ورکي، هغه اسونه به
د هغې به وزرې وي او هغه به ډېر تیز رفتار وي. په لږ وخت کې به دا جنتیان د یو ځای نه بل ځای ته رسي او چې یو اشنا او یو ملګری یو تعلقداره د چا یو محبوب په کم ځای کې وي هغه ځای ته به رب العالمین ورته ورسي. دغه شان په بعضې روایتو کې دا هم راغلی دي چې جنتیان به په سپینو قیمتي اوښانو باندې د یو بل ملاقات لځي او د دې اوښانو چې کوم واګي دي هغه به څنګه وي، هغه به د دنیا و ما فیها نه ډېر بهتر وي. یعنی دنیا کې چې څه دي د دې ټول هر څه نه به صرف د هغې هغه واګي بهتر وي، نو بیا به دا اوښان لا څنګه وي. بلکې جنتیان به د هر جمعې په ورځ د جنت بازار ته ځي، اول ته به د یو بل سره ملاقات کوي، یو عجیبه ژوند به یو عجیبه ترتیب به یو عجیبه ملاقات به یو خبرې اترې به. دا جنتیان چې یو بل سره ملاویږي دا د دنیا بغضونه او کینې او دا یو بل سره ظلم زیاتی او دا یو بل نه جیلس کېدل او دا قصې به هلته نه وي. د جنتیانو په خپل منځ کې مینه او محبت وي، د مینې نه به یو بل ته سره چې ملاویږي سلام به کوي، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. رب العالمین قرآن کې فرمایي وتحیتهم فیها سلام. په جنت کې به د دې خلکو تحیه سوي، دعا بسی د یو بل سره د ملاقات په وخت کې خبرې بسی، هغه به سلام وي. قرآن کې رب العالمین سوره فرقان کې فرمایي ویلقون فیها تحیة وسلاما. وړاندې کولی بشي دي ته په دې جنت کې دعا د خیر او سلام. یعنی جنتیان به په خپل منځ کې په یو بل باندې سلام اچي، یا دا مطلب دی چې رب العالمین به په دې باندې سلام اچي یا فرشتې به په دې باندې سلام اچي. درې واړه قسمه ثابت دي. جنتیان به خپل منځ کې په یو بل باندې سلام اچي، فرشتې به په جنتیانو سلام اچي، رب العالمین به سلام اچي، ځکه د دې تذکره په قرآن کې شته دی. قدرمنو د قرآن مجید په نورو ډیرو آیاتونو کې دا مضمون شته دی چې جنتیانو باندې به د هر طرف نه سلام وي، کله د الله د طرف نه، کله د فرشتو د طرف نه، کله په خپل منځ کې به دا خلک چې دي نو دی به په یو بل باندې سلام اچي. او دا سلام اچول دا به په خپل منځ کې د سلامتیا علامت وي، یعنی د بغض او عناد او حسد او د دې سیزون نه د بچ کېدو هغه نښه به چې ګورې دا سیزونه اوس دلته نشته دی. په آخرت کې به یو دریم قسم خلک وي چې هغه به په اعراف کې اوسیږي. اعراف هغه خلک چې د جنت او د جهنم په منځ کې یو ځای وي هغې کې به اوسیږي. دا خلک به هم په جنتیانو باندې سلام اچي، هغه ځای نه به سلام وکړي چې جنتیانو مزې مو کړئ، السلام علیکم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم. د اعراف والا چې دی به جنتیانو ته آواز وکړي چې په تاسو باندې د سلام وي. قدرمنو د جنت به ډېر عجیبه ماحول وي. دا جنتیان به یو بل سره ملاقات کوي، خبرې اترې به کوي، ګپې شپې به لګوي، تر دې پورې چې دی به د دنیا خبرې یو بل سره کوي. هلکه دنیا کې چې پلانې کارو، هلکه مونږ چې به داسې کول، د یو بل سره چې په لږ لږ څیزونو باندې لانجې کولې، ټول هر څه خو دنیا کې پاتې شو که نه. مونږ دومره نه پوهېدو چې دنیا پاتې شوي څیزونو باندې مونږ د یو بل سره دومره لانجې کولې چې یو بل به د قتل دمکې ورکول، یو بل به وجل، یو بل سره به تر عمره خبرې نه کولې. هلکه په دنیا کې داسې داسې څیزونه چې یو بل سره به دي تېرې شوې خبرې م رایادوي. قرآن کې رب العالمین فرمایي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل من اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. قدرمنو دا سوره تور 15 شپږیشتم اوویشتم اتیشتم نمبر آیات تاسو ګورئ. رب العالمین فرمایي په قرآن کې بعضې جنتیان به بعضې جنتیانو ته مخکي او د یو بل نه به تپوسونه کوي. دی به وایي چې بېشکه د دې نه مخکې په دنیا کې مونږ په خپلو کورونو کې د رب العالمین د عذاب نه یریدو. نن رب العالمین مونږ باندې څومره لوی احسان وکړو، مونږ یې د ګرمۍ د عذاب نه، د جهنم د اور نه بچ کړو. بېشکه مونږ د دې نه وړاندې په دنیا کې د رب العالمین عبادت وکړو. یقینا رب العالمین ډېر احسان کوونکی او مهربانه دی. د دنیا خبرې به د یو بل سره کوي، تر دې چې که په دنیا کې یو مسلمان د بل مسلمان کس سره ملاقات شوي او هغه د آخرت نه منکر وي، نو په جنت کې به جنتیان د داسې کس متعلق هم تذکره کوي. هلکه پلانې اوس چرته دی، هغه خو آخرت نه منه که نه. قرآن کې د دې متعلق هم دغه آیاتونو کې فرمایي فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین
یقول ائنک لمن المصدقین. دا اوږده آیاتونه دي که دا وګورئ سورې صافات 50 نمبر آیات نه واله تر د 61 پورې. په جنت کې یو بعضې خلک د نورو طرف ته مخکې او د یو بل د حالاتو تپوس وکوي. دې کې به ویونکي بل ویونکي ته وایي چې بېشکه په دنیا کې خو زموږ یو ملګری و چې د آخرت نه منکر و، هغه سړی به نن چرتي. نو قدرمنو د آخرت نه انکار دا انسان مسلمان نه پاتې کیږي، دا انسان به جنت ته نه ځي. زمونږ عقاید خو ډیر دي، خو بنیادی پکې یو 3 عقاید دي. یو ته توحید عقیده وي، رب العالمین یو منل. یو ته د رسالت عقیده وي، د انبیاء کرامو سره متعلق چې څومره خبرې په هغې باندې عقیده ساتل. او یو ته عقیده د باس بعد الموت وي، یعنی د مرګ نه وروسته دوباره ژوندي کېدو هغه عقیده. نو دا به مونږ او تاسو عقیده لرو چې مونږ به مرو، د مرګ نه وروسته به بیا راپاسو په دنیا کې چې مونږ څه کړي دي د دې ټولو به زمونږ سره حساب کتاب کیږي. بعضې خلکه د دې عقیدې نه انکار کوي، آخرت نه مني. نو دا قرآن کې د دې تذکره چې جنتیان به خپل منځ کې وي چې هغه پلانې څنګه و، هغه خو به آخرت نه منه، چې به نن چرتی نو هغه به په دوزخ کې، هغه ته به د دې عقیدې د دې نه د انکار کولو سزا میلاویږي په دوزخ کې. بهرحال د دې ټولو آیاتونو نه دا یوه خبره معلومه شوه چې جنتیان به د یو بل سره په جنت کې ګپ شپ لګوي، د یو بل حال احوال به معلوموي، د دنیا خبرې به کوي. او دې طرف ته هم پکې اشاره ده چې ګورئ په دنیا کې د غلط ملګري د مجلس نه ځان ساتل پکار دي. ځکه په مجلس کې چې سړی ناستي نو خامخا چا سره چې ناستي د هغه د خبرو نه سړی متاثره شي بعضې وخت کې. نو هغه خلک چې د هغې عقاید ټیک نه وي، تا ته د توحید د عقیدې نه تا اړی، تا د رسالت د عقیدې نه اړی، تا د باس بعد الموت د مرګ متعلق د عقیدې نه دی اړی، هغې سره قطعا ناسته مه کوه. د دغه خلکو د ناستې د وجې نه الله دې نه کي که ستا عقیده خرابه شي نو انسان به د جهنم مستحق وګرځي. نو قدرمنو مونږ له پکار دي چې د آخرت عقیده مونږ او تاسو کلکه وساتو. بهرحال معلومه دا شوه چې جنتیان به په خپل منځ کې یو بل سره خبرې اترې کړي. قرآن مجید کې خو تر دې پورې ذکر دي چې جنتیان به د جهنمیانو نه هم د هغې د توبیخ دپاره تپوسونه کوي. یو قسم هغې ته به یادوي چې په دنیا کې تاسو خو به نه منل چې آخرت به می آخرت به می. رب العالمین فرمایي ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. په دنیا کې چې مسلمانان د کافرانو سره کینی نو مسلمانان وی الک الله یو دی، پیغمبر علیه السلام د الله اخیری پیغمبر دی، الک آخرت پر راځي، انسان سره به حساب کتاب کیږي. نو کافران د دې عقیدو نه منکر دي. نو مسلمان ورته وی چې الک مه کوه، ګورې د رب العالمین وعده ده چې کوم خلک عقیدې نه انکار کوي هغه خلک به جهنم ته ځي، او کوم خلک چې د دې عقایدو خیال ساتي به جنت ته ځي. نو کافران په دې خبرو باندې کله کله مسلمانانو پورې وخاندي. نو د قیامت په ورځ چې کله مسلمانان جنت ته لاړ شي نو کافران به جهنم ته ځي، مسلمانان به ورته جنت نه آواز وکړي چې ونادى اصحاب الجنة اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا. مونږ سره چې رب کوم وعده کړې وه چې تاسو مسلمانان اوسیږئ او د عقایدو خیال ساتئ، نیک اعمال کوئ، نو د رب وعده وه چې تاسو به زه جنت ته بوځم. او د کافر سره دا وعده وه چې ته ما نه منې او آخرت نه منې، تا به زه جهنم ته غورځوم. نو مسلمانان به کافرانو ته وایي چې مونږ خو هغه خپله وعده بیا موندله، الله مونږ سره خپله وعده پوره کړه، مونږ یې جنت ته راوستو. خدا راته ووایه چې ستاسو دپاره کومه وعده وه تاسو ته درو رسېده که درو نه رسېده. یعنی انکار د آخرت باندې چې تاسو سره دا وعده وه چې تاسو به جهنم ته ځئ، هغه وعده تاسو سره پوره کړې شوه که نه؟ قالو نعم، هغې به ویاو که نه تاسو رښتیا وې چې کومه وعده تاسو زمونږ باره کې وی چې الله وعده کوي چې که کوم خلک ما نه مني او د آخرت نه انکار کوي جهنم ته به یې غورځوم، هغه وعده الله مونږ سره پوره کړه، دا جهنم ته یې راغورځولي او تاسو سره پوره کړه، تاسو جنت ته داخل کړی. دا خبرې به کېږي چې فاذن مؤذن بینهم اللعنة الله علی الظالمین. هغه ځای کې به یو اواز کوونکی اواز وکړي چې په ظالمانو باندې دی د الله پاک لعنت. الذین یصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون. هغه خلق د الله لعنت په پاغي باندې چا چې نور خلق د الله د لارې نه منع کول، د الله په لاره کې کوږوالی را پیدا کو، د آخرت نه انکار کو،
د دې ټولو خلکو باندې د لعنتي. نو کوم خلک چې په جهنم کې وي هغې به د جهنم سزا خوري او دا به پې د الله د طرف نه نور لوی لعنت راځي. قدرمنو د اسلام دا خبره ډیره حساس ده او ډیره زیاته نازکه ده. مونږ الحمدلله مسلمانان یو او په توحید عقیده ده، په رسالت عقیده ده، په باس بعد الموت عقیده ده. دا ډیره وړه خبره نه، دا ډیره لوی خبره ده. په دې کې خبره اترې مه راوباسئ. دا د قرآن عقاید دي چې مونږ ته ښودلي دي. الله یو دی، د هغه سره شریک نشته دی. په ذات او په صفاتو کې مونږ به دا عقیده لرو. جناب محمد رسول الله د حضرت آدم علیه السلام نه واله نبی علیه السلام پورې ټول انبیای کرام او د هغې کتابونه حق دي او ابتدا د آدم علیه السلام نه شوې ده، اختتام په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی. دې ته عقیده د رسالت وی. او مونږ به مرو د مرګ نه وروسته به بیا ژوندي کیږو، د الله مخې ته به ودرېږو، جنت او جهنم به دې ته عقیده د آخرت ویلې کېږي. نو موږ دا درې واړه عقیدې ساتو. نو دا څه وړه خبره نه ده، ډېره لویه خبره ده. د دې په وجه رب العالمین به مونږ او تاسو له جنتونه راکوي. مونږ پیدا شوي په دنیا کې هم دې دپاره یو چې د رب العالمین دا احکامات او دا خبرې مونږ ومنو، په دې عقیدو باندې مونږ خپل ژوند تیر کړو. قدرمنو جنت کې به ژوند د خوشحالۍ وي. یو ورځ به د بلې نه انسان ته ښکلي وي، بله به د بلې نه ښکلي. څه چې د انسان زړه له راځي الله پاک به یې وله پوره کوي. نو کله کله یو انسان ته چې خوشحالۍ په دنیا کې میلو شي نو خوشحالي همیشه د پاره نه وي. کله په انسان خوشحالي راځي، کله خفګان راځي. بیا خوشحالي نن هم که یو سړی مالداره دی الله سره لاس کې دي، سبا هغه غریب شي. دنیا د خدای مثالونه دي چې سړی مالدار وي لږه زمانه پس هغه د بل لاس ته کښېني. دغه شان سړی غریبي الله پاک حالات بدلی په انسان باندې، لږ وخت پس هغه ډېر مالدار شي. نو په جنت کې به خوشحالۍ وي، نعمتونه وي. نو څوک دې دا سوچ نه کوي چې په دنیا کې خو موږ ډېرې خوشحالۍ تېرې کړې، خو آخر خو زمونږ انجام مرګ و. چېرته جنت کې به مرګ خو انسان له نه راځي. یاد ساتئ په جنت کې مرګ نشته. رب العالمین فرمایي لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی. رب العالمین فرمایي چې جنتیان جنت ته داخل شي په جنت کې به دی مرګ نه سکی بغیر د ډومبي مرګ نه کم چې دی په دنیا کې تیر کړي، بس مرګ به یو ځل راځي. امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي، جهنمیان جهنم ته داخل شي، د دې په منځ کې به یو اعلان کوونکی اعلان وکړي او بدرېږي یا اهل النار لا موت و یا اهل الجنة لا موت خلود. اے جهنمیانو مرګ نشته، مرګ ختم. اے جنتیانو مرګ نشته، ټول به په خپلو خپلو ځایونو کې همیشه د پاره. چې څوک جنت ته لاړل جنتیان وي، چې څوک جهنم ته لاړل جهنم کې وي. چې کم سړی کافر دی عمری به جهنم کی، چې کم سړی مسلمان دی او نیک دی عمری به جنت کی. کم سړی مسلمان دی خو ګناهګار دی جهنم ته ولاړ شي، لږ وخت پس به الله پاک بیا جنت ته راولي، ځکه چې د کوم ګناهونه کړي د هغې کومه سزا ده چې هغه وخوري. امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي، جناب محمد رسول الله مبارک فرمایي ینادي منادن، یو آواز کوونکی په جنت کې آواز وکړي ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ای جنتیانو بېشکه تاسو به صحتمند دی، کله به هم تاسو نه ناجوړه کیږئ. و ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، او تاسو به ژوندي یې کله به هم تاسو نه مرئ. و ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، او بېشکه تاسو به ځوانان یې کله به هم تاسو نه بوډاګان کیږئ. و ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تاسو به خوشحاله، تاسو به کله هم نه خفه کیږئ. په جنت کې به دا یو څو څیزونه دا د عمر د پاره. لومبی دا چې روغ صحت به دا عمري وي، څوک به ناجوړه کیږي نه. دویم دا چې جون به عمري هلته به څوک مري نه. دریم دا چې هلته به انسان ځوانانی د ځوانۍ په عمر کې وي، چېرته به ملته څوک بوډا کیږي نه. او هلته چې کوم نعمتونه دي نو هغه به همیشه د پاره، هغه به ختمیږي نه. او څلورم دا چې هلته به خوشحالي وي، چرته به انسان خفه کیږي نه. دا ولی؟ دا ذکر رب العالمین فرمایي ونودو ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون. دی ته به د رب العالمین د طرف نه آواز وکړي شي چې دا جنت ستاسو د هغه نیکو اعمالو په عوض باندې تاسو له درکړی شوي کوم چې تاسو په دنیا کې کړي دي. نو مرګ چې دی، مرګ به په جنت کې ختم شي، مرګ به انسان له بیا نه راځي، مرګ به ختم شي، خفګانونه به ختم شي. او دغه شان څومره چې انسان ته په دنیا کې تکلیفونه رسیدلی دي، هغه تکلیفونه به
په آخرت کې بیا د ته نه رسی، بس آخرت کې به د ژوند د خوشحاله وي. قدرمنو په دغه اړه کوشش کوم تاسو سره به نورې هم خبرې اترې کوم، ځکه دا موضوع ډېره زیاته اهمه ده انشاءالله العزیز. خو چونکې پروګرام وخت را سره به دې ځای پای ته رسي، انشاءالله العزیز ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرېږم. تر یو بل پروګرامه ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد ستاسو لخوا اجازه اخلم چې هر ځای کې الله مقدرمن او خوشحال لره د لوی الله په امان.